ګرانو کتونکو، پاکستان د افغانستان په خاوره باندې حمله ولې کړې ده؟ د دې بنیادی اهداف څه؟ ما په خیال پاکستان ته هم دا پته ده چې د داسې قسمه حملو سره نه دوی ټي ټي پي ختموي شي او نه د هغوی هغه بنیادي لیډرشپ یا چې کوم دغه دی هغه ختمول شي. خو بنیادي درې څلور اهدافو د پاکستان لومبی خو دا و چې یاره کومه حمله د ټي ټي پي یا د حافظ ګل بادر خلکو کړې وه د فوج په چک پوسټ باندې چې په هغې کې سینیر افسران او ځوانان شهیدان شوي نو دا یو ښوول و چې یاره پاکستان د هغې یو قسم له بدله اخیستل چې یاره لکه زموږ د فورسز مورال چې دی یا د ولس مورال د دې سره ډاون نشي. نو د دغې دپاره دا ډېره زیاته ضروري وه. بله خبره دا وه چې پاکستان غواړي چې د دې داسې قسمه حملې کول چې د هغې سره به په امارت اسلامي باندې یعنی په افغانستان کې دننه نښه کول چې دا و چې په امارت اسلامي باندې دباو دوی زیات کړي چې یا خو د ټي ټي پي سره تعلق ختم کړي یا ورسره کم کړي یا په ټي ټي پي باندې دباو راولي چې دوی په پاکستان کې داسې قسمه کاروایانې بندې کړي. بله خبره د پاکستان غټ هدف چې دا و پاکستان د مخکې نه دا کوشش کوي چې په نړیوال فورم باندې هم دا خبره اوچته کړي. نو د دې حملې سره دې له هغه انټرنیشنل فوکس چې ورته موږ وایو یعنې په نړیواله سطح باندې دا خبره راوچتول چې د دنیا ورته مخ شي. بله اهمه خبره دا وه چې نړۍ ته د ټي ټي پي دا چې کوم دهشتګرد تنظیم دی د دې دا چهره یا مخ داسې ښول چې یاره دا صرف پاکستان دپاره نه بلکې دا د دې سیمې د امن دپاره خطره ده. بل بنیادي هدف یې دغه و او دا د سیمې دپاره خطره ده. بنیادي هدف یې دغه و چې یاره دنیا ته دا وښیي. نو دا درې یو دا چې نړۍ دا خبره نړیواله کړي انټرنیشنلایز یې کړي په امارت اسلامي باندې پریشر راولي او درېیمه اهمه دغه وه چې یاره ټي ټي پي داسې دنیا ته پیش کړي شي چې یاره دا د دې سیمې دپاره خطره ده او د دې بله خبره هم دغه وه چې یاره لکه دا کومه حمله شوې وه د پاکستان فوج په چک پوسټ باندې نو هغې مورال چې کوم دی هغه حوصلې دغه کولو دپاره د ولس یو پکې دغه او بله اهمه ایشو دا ده چې دنیا ته دا وښایي چې یاره افغانستان اوس هم چې کوم دی د څونه دهشتګرد تنظیمونه دي د هغې دپاره سیف حیوان دی یعنې د پاتې کېدلو دپاره یو ډېر آیډیل ځای اوس هم دی او د هغې نه صرف سیمې ته بلکې دنیا ته هم خطره کیدی شي. نو د داسې طریقې سره به په امارت اسلامي باندې یا افغان ګورنمنټ باندې یو دباو بړولو کوشش دی.